الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. القرآن الكريم يوصل يول سورتنا مولانا تاسو داغي ترجمه او داغي تفسیر وړاندې کړی دی. الله دې هغه زمونږ او ستاسو دپاره د نجات ذریعه په ورځ د قیامت وګرځوي. دا 112 سورت دی. قرآن کریم کی 114 سورتونه دي او د هر یو سورت ځان لا مقصدی مضمونی. د دې سورت مقصد او مضمون دا توحید دی. علامه ابن قیم رحمه الله لیکلی دی چې د قرآن کریم په هر سورت کې توحید یا صراحتاً وي یا اشارتاً وي او په سورت اخلاص کې د توحید مسله کامله صراحتاً ده. او هغه خلک چې هغوی د توحید د مسلې خلاف دي او د هغې مختلفې ډلې او جماعتونه دي. په دې وړوکي سورت په 4 آیاتونو کې چې د شرک او باطله څومره فرقې دي په هغه ټولو باندې رد کړی دی. حتی تر دې پورې چې یو عالم دی د مدینې منورې هغه یو کتاب لیکلی دی الفرق بین الفرق، یعنی فرق په مابین د باطلو او د حقو ډلو کې. آی چې په دې صورت کې تقریبا 50 ډلې داسې باطلې دي چې الله په دې 4 آیاتونو کې رد کړي. او بیا وایي چې د دې پته هغه چاته لګي کوم سړی د قرآن نه خبري. ځکه قرآن کریم باندې مفسرینو 2 لکه تفاسیر لیکلي دي وایي او د هر یو تفسیر ځان له یو انداز دی، یو امتیاز دی. چا مسائل ثابت کړي دي، څوک احکامات نه باس کوي، څوک د قرآن د فصاحت او د بلاغت نه باس کوي. خو بار کې کوئی دا وړوکې صورت نه دي ګڼل پکار. او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړي چې د ورځې دا یو سړی 200 کرته دا صورت ولولي نو د الله نبی وایي د 50 کالو ګناهونه به الله معاف کړي. او دې باندې چې دومره ټیم نه لګي، په دې 4 آیاتونو باندې 10 منټه نه لګي. او بیا د ذکر او اذکار د الله د عبادت دی، د دې لپاره څه شرایط نشته. اوس قرآن تچ کولو لپاره او د شرط دی حدث اصغر او اکبر دوانو نه به پاکي او دارنګې ډډه بنوي وغیره نور آداب د قرآن دی د تلاوت. لیکن د ذکر او اذکار د پاره او یا د قرآن د آیات د تلاوت د پاره
نه ناسته غواړي نه ولاړه غواړي کو په ملاسته وي ولاړه باندې وي ناسته باندې وي جومات کې وي کور کې دکان کې بازار کې پټي کې کرونده کې هر ټیم دا د الله رحم دی په دې امت باندې نو پکار دارا چې هر یو مؤمن دا وظیفه جوړه کړي او بیا د الله نبی فرمایي چې ټول گناهونه به په 200 کرته ویلو باندې الله معاف کی الا الدین مگر قرض نه قرض پر دې حق دی جماعت ته دریم د کو څلورم زنده شران دا معنا د آیاتونو الحمدلله با جوړ د سیو کله او یو علاقه ده چې بده کې واړه زاړه نارینا زنانا دکانداران مولان هر څوک د قران د لفظي ترجمه نه خبر دي لیکن بده یو خبره باندې افسوس دی چې عملی ژوند کمیږي ورو او قران کریم زمونږ عمل غواړي امام قرطبی رحم الله وی سوره بقره کې زر د الله حکمونه دي زر عبدالله بن مسعود وی رضی الله تعالی عنہ وی من بد الله د نبینا درې آیاتونه قران یاداو درې آیات او چې زیات مهنت به وکړو یا به 15 کړه یا به وکړه د دې نه پورته هم نه ویل ولی وی دغه درې یا 15 آیاتونه بم اول ژوند کې راوسته عمل بم وکړه او بیا دا غین رسته با نور احکامات منگا یادول پا دی بنا خبکیگو زمانگا با جوڑ کی تبلیغ هم دیر دی پا هر جماعت که دا قرآن درس و تدریس هم دیر دی مدارس هم دیر دی طلبان دیر دی لیکن زمانگا کلی ولاقا و بازارونا دا بیر تاغ جهالت تروان دی ختم د مدارسو د جماعتونو دا رواج تروان دی او د رواج نه بیا په اخره کې بدعت جوړیږي لاول رسم شي رواج شي بیا وروسته بدعت شکل اختیار شي اوس ګورې کنه جماعتونو کې دا تاسو خو خوئ مګه اوس هم د یو ختم نه رالو د دې نه مخکې څراغ د وړو غاړې ته اچوي سپریګان چې هندوانې کوي د ودونو کې هندوان کوي دا سپری دا د زګونو سپریګان دا جوماتونو مدارسو کې کوي نو موږ خو دا قرآن او حدیث عمل لوو او چې عمل نه کوو بیا خو د بني اسرائیلو د علماو د طلباو حال به وي ولې هغوی تورات نه ویلې د انجیل علما نه علامه ابن کثیر مولا لیکلی وی دا قارون دا د تورات تعریف تورات د تیادو لیکن الله وی مثل الحمار الله وی مثال د خر دی بلان بن باور الوی پیرو مستجاب الدعوه دواب قبل دلا الله بنرات کولا او الله مثل الكلب مثال د سپی د دې سره مثال ولې ورته به عمل او امام رازی رحم الله کبیر کې وای درې قسم خلق الله پیدا کړ یو انسانان دي یو جنات دي او یو ملائک دي ملائک له الله عقل ورکړي خو خواهشات وسره نشته هغه مکلف ندي بس هغه د الله ذکر او اذکار اطاعت دي لا يعصون الله د الله نه پرمانی نه کوي بس څه وایي عقل دای څه خواهش نشته دویم الله زناور پیدا کړي زناور ما غالبا مخکې جن هوا زناور دویم قسم خلق
مخلوق دا زناور دی زناور لا الله خواهش ورکړي خو عقل وسنشتا نه خپل پیژني نه پردی نه خواږه نه ترخه نه خشه نه بد صرف خواهشات خوراک سکاک کوي نور د سنه خبر نه دي تمیز نه لري عقل نه او دریم قسم خلک پیدا کړي انسانان انسان له عقل هم ورکړي او انسان له خواهش هم ورکړي امام رازی رحمه الله عجیبه خبره کوي وی کله چې د انسان عقل دا په خواهش باندې غالب شي نو دا د ملائکو مرتبه ته رسي عقل ما کله غالب ای په خواهش باندې چې کله سړی خپل رب پیژني چې ما ته الله اوس دا حکم کوي اوس راته دا کوي دا احکامات د الله پیژني عقل دیته وي عقل دیته نه وایي چې یاره ګنې زه دا اشیاء پیژنم دا عقل خو شته دا خو څه نه څه وایي زناور سم شته مالک پیژني خپل کور پیژني ساری وباسه سریږي بغیر کې بېرته واپس راځي پردي کور که نن نه وځي راځي کور دا عقل نه مراد عقل کامله دی عقل کامله څه دی چې دا جداوالی وکړي په مابین د معبود برحقه او د معبود باطله کې چې دا معبود باطله وپېژني چې دا باطل معبود دی د ده نه یېره نه ده پکار عبادت د چا پکار دی معبود برحقه وپېژني نو وایي د ده مرتبه څه ته ورسېدله ملایکو ته ورسېده بیا د خدمت کې لګي او چې کله د ده خواهشات په عقل باندې غالبه شو نو وی دا مراتب د زناورو ته ورسیږي ځکه الله تشبیه د زناور څخه قرآن کې ورکوي کله وی کلب سپی دی کله وی خر دی او کله وی کل انعام الله وی زناور دی بل ومثل کله وی د زناور نه بدتر دی دا ولې دا کله بې عمل شي سړی رونو عمل پکار دی عمل زندگی ژوند انقلاب چې راځي په قرآن دا عمل راولي چې کله د علاقې ژوند بدلیږي د علاقې صورت سیرت الله بدلی دا په عمل بدلی ګوره قرآن کریم کې دا نشته دی چې افلا یتلون القرآن دا خلک الله د قرآن تلاوت ولې نه کوي لیکن قرآن کې الله وایي افلا یتدبرون القرآن دا خلق قرآن کې سوچ او فکر ولې نه کوي سوچ څه معنی ده تدبر دې ته وایي د قرآن د الله حکم وپېژنه دې ته تدبر وایي چې تا ته الله وایي اقیموا الصلاة ودروئ مانځه لره لمونځ یاد کړه که مونځ ودرول خو دا نه دي دا زما او ستا چې صرف رواج هم جوړ کړی جومات له راشه کړه پسه بس نه سجدې طریقه نه د رکوع طریقه نه د سنت طریقې مونځ زنانو ته وایي وقرن فی بیوتکن الله یوسیږي د دیا په خپلو کورونو کې ولا تبرجنا الله وایي نه دې وځي په شانته د وتلو د زمانې د جاهلیت دغه زنانه خپله سړي ته خپل حکم کوي زنانه ته خپل حکم کوي دکاندار خپل حکم دی د زمیندار خپل حکم دی ځان له ځان له احکامات زمیندار ته به عشر دا به پیژني او دکاندار ته به زکات ګوره پیژني زمان خلک چې ځان غر کي که نه بربادي کي وایي ته راځئ د مولوي صاحب خواله ځو لاول نه راځي ولې ځان مړی که نه او یا لنډه بانه دی ګناهونه وکي سود کې ځان برپوره بنګلې جوړې کړي بیا وایي راځئ څلور میاشتې رابلل شو یو څلور میاشتې ولګوي موږ خلک وایي ښه سړی دی امیر هلکه امیر سره همده دی خدای د غر که سودخور دی دا خو لوی حرامخورو د یتیمانانو مال یې خوړلی او ایمان د صحابو ایمان یې راوړ جومات کې ودرېدله وی زما په ما باندې د چا حق شته عباس رالی رضی الله تعالی عنه د زمانه د جاهلیت کې سود شوی و جومات کې ودرېدل علاقه کې اعلان وکړو ویل عباس حاضر دی کله چا پې څه حقي رانیشي که ایمان دې ته وایي دې ته ایمان نه وایي یتیمانان وخوره
غریبانان وخوره، کلی ګاون وخوره، حکومت وخوره، او بیا څلور میاشتې ولګوه او بیا جي صاحب هم شوې، میر صاحب هم شوې، د مخکې صف علمبردار هم شوې، دا ځانونو ټیک هم ته واغسته، د اقامت دا هم ته واغسته چې مولا نه یې نو د امامت دا مسته اغستې. ابو داود کې روایت دی، مسند احمد کې حدیث دی، د الله نبی وایي چې یو درهم دې په جامه کې حرام و، الله دې نه نفل قبلی او نه دله فرض. یو درهم دله وایي چې دا دې په جامه کې حرام و، نو دا الله دې فرضي او نفلي عبادت نه قبلی. دې له فکر پکار دی، دا قرآن یې دې له رالیږلی. الحمدلله دې علاقه کې په دې کې به مشرک نه وي، بریلی نشته، شیعه نشته، خوارج نشته، باطل فرقې څومرې دي، عقیده الحمدلله زموږ استاد د ټولو برابر ده. او مخکې به وه زیرتونه به یو شی او بل به، لیکن زمونږ عمل کم دی، عمل د زنانو کم دی، د نارینه په دې مه خفه کېږئ. قرآن د عمل دپاره غوږ ورته کېږئ. دا مه ووایه چې یاره مولا راغلی او یاره زمونږ مولوي صاحب او ستا مولوي صاحب کافر مولا او مسلې وکړه ولاړ، مولا هم کافر کي بیا. نه نه وې دا ما کې کم کمی دی، دا کمی وباسه. دین دې ته وایي عالم کې کم کمی دا وباسه، امیر کې کم کمی دی دا وباسه، کور کې د کم کمی دی دا لرې که که نه. چې خبر نه وي اوس خبر شو. الله ما قد سلف مخکې چې څه شوي دی الله وایي هغه تېر که یېرې که. اوس خو دې واورېدل که نه. نو بهر کې قرآن د عمل لپاره دی، د عمل په لید باندې کېږي. نو صورت اخلاص دا هغه صورت دی چې د دې د مضمون نه او د دې د مسلې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترمن کړو. ابو لهب مخکې په تبت یدا ابي لهب په دې صورت کې د ده تذکره وشو. دا ولې الله هلاک علما ویا کافر خو ډېر وو، ابو جهل هم کافر و، مغیره هم و، نور هم ډېر غټ غټ کافران تیر شوي دي، خو الله داسې تذکرې نه ده کړې، داسې خیري نه دی کړي. دا مال یې وله داسې نه دی ذکر کړی، اولاد یې وله نه دی ذکر کړی، ښځې وله نه دی ذکر کړی. دا د کوم غټ جرم کړی و. امام رازي رحمه الله وایي هو منکر، دا منکر و من مسألة التوحید، د مسئلې د توحید نه. ایکو نور څه کمی ده پکې و نو دا پوره کېږي. د قیامت په ورځ به د انسان عبادتونه تللی شي، مونځ به یې تللی شي، مونځونه به یې فرضي کم الله وایي نفلي وګورئ، روژه اعمال په صدقاتو خیراتونو زکاتونه دا به پوره کېږي. اوس مسله د سره د توحید نشته او نور د ډېر عبادتونه کړي دي، منځونه دې هم کړي دي، لیکن مسله د توحید دې نه ده منلې. معبود دې ما سوا د الله نه بل څوک ګڼلی دی، د الله نه ما سوا دې د بل چا په حکم باندې فیصله کړې ده. درې ټاپې الله په دغه سړي باندې لګولې دي. قرآن کریم نه چې مخ اړولې درې حکمونه پې لګولي. الله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. هغه خلق الله وایي چې زما په کتاب فیصله ونه کړه، زما کتاب فیصله کون ونه ګڼلو، الله وایي دا خلق فاسقان دي. بل ځای وایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. هغه خلق الله وایي چې زما کتاب فیصله کون ونه ګڼلو، دا خلق ظالمان دي. بل مقام وی ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. الله کو زما کتابی فیصله کون و نګڼلو نو دغه خلق کافران دي. روګردانی کوي کنه. دا هو توحید په حاکمیت ځان لري، توحید په عبادت ځان لري. او دا دومره اهمه مسله ده چې قرآن کریم کې مختلف عنوانات سره ذکر کړي. ابتدا الله کوي الحمدلله، وایا بندا چې ټول صفاتونه د کمال او د الوهیت خاص الله لره دي، ځکه چې رب دې د عالم نو په لفظ دا حمدي ذکر کړی ده.
کله په لفظ عبادت ذکر کوي یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی اے د ټول دنیا خلقو وحد الله الله یو وګڼئ. ابن کثیر وای یا ایها الناس اعبدوا اے وحدوا الله یو منه په عبادت ذکر کوي. کله وای و الهکم اله واحد استاس معبودم یو دی. دلته مسله د توحید ذکر کوي. کله په لفظ سبحان ذکر کوي سبحان الذي اسرا بعبده الله پاک دی هغه ذات چې بوتلې دی بند خپل. کله په لفظ تبارک ذکر کوي تبارک الذي بيده الملك. دا خو ما غرغر عنوانات ذکر کړه. قرآن کریم کې په مختلف ولی دا مسله اهمه ده. حالانکه دا ایمان نرستا اهم عبادت صلات دی بځای په یو لفظ ذکر کړي. الله ويقيم الصلاة يقيمون الصلاة دا یو ټکی ولا راوړي. بیا زکات مالی عبادت کې زکات اهم حکم دی بس لفظ زکات راوړي آتو الزکات. نور داسې احکامات دي روزه ده صيام ولا راوړي. لیکن دا مسله د دینه بغیر عبادت نه قبليږي. نو الله ولا مختلف عنوانات راوړي. ولی دا د دې د وجه نه چې د چا عذر پاتې نشي. هلته کو په دې نه په دې بل عنوان به پوهېږي کو په دې عنوان نه په دې به پوهېږي. نو دا ځکه دا مسله اهمه ده. او چرته چې قرآن کریم کې د اعمالو تذکره کوي مخکې مولانا صاحب زمانه مخکې یو صورت وړکې وه عصر صورت یې وه. انت الله وایي که نه چې والعصر ان الانسان الله ورا قسم می دی وی په زمانہ باندې چې انسان په تاوان کې دی. الا الذين امنوا الله یا خلق نه دي چې ایمان راوړي دي ناول ایمان دي رستوي وعملوا الصالحات. چرته قران کې دا نشته چې عمل مخکې کړي ایمان رسته کړي نه ول بدل ایمان ذکر کړي. مسله د توحید باول مانی. نو دا مسله و اهمه ابو لهب دا همه مسئله نه منکرو. نو ځکه قرآن کریم په سر کې یاد چې تبت یدا ابي لهب وتب. مشرکین او جماعت رااله ډله رااله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او فرمایل ویل انسب لنا ربک اے پیغمبر امنت دې درب نسب بیان کا. دا غي دا نظریه او عقیده وا او تاسو تمام مخ کې ویلا چې دې صورت کې په مختلفو فرقو باندې الله رد کوي. د مشرکین عقیده داوا او الملائکه د الله نون دین اعوذ بالله الملائکه بنات الله. عیسایانو نظریه داوا چې عیسی علیه السلام د الله بچی دی. د يهود نظریه داوا چې عزیر علیه السلام د الله بچی دی. د عام مشرکین نظریه داوا چې یره دا کم لات او منات او عزا او د دینه ما سیوا چې دا کم معبودان دي نو دا معاونین دي د الله سره درم سره معاونین دي. نورال د الله نبی لا وین انسب لنا ربک اے پیغمبر درب نسب دی بیان کا. جبريل عليه السلام خبر راول د الله طرفا وتوایا قل هو الله احد وتوایا پیغمبر دغه الله چې د نسب پختنه کوي د الله یک یو ذات دی. دا یک یو دی. عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ ویلی کل شیء نسبت و نسبت الله سورة الاخلاص. د هر شی یو تعریف یا د هر شی یو صفت وی د هر شی یو نسبت وی د الله تعریف او د الله صفت او د الله نسبت سورة اخلاص دی. سورة اخلاص وایا دیو جن صحابی باندې د الله نبی دا سورت وا وی قل هو الله احد. ناغه د الله پیغمبر پوی نشو. رسول الله وتوی الله الصمد او پوی نشو. د الله نبی وتوی لم یلد ولم یولد بس هغه اوس پوی شو. خدا دا بیان الله چې ور بچی مې نشته پلار مې نشته څوک نشته تنها دی کیو دی. خو دا خبره منو چې الله یو ذات دی نو د الله سره به نور معاونین ویا. نلا جواب کو الله الصمد وتوایا چې الله بنیازا الله بحاجت دی.
عبدالله بن عباس ویا سمد آغا چاہتوی لا یاکل ولا یشرب نخورا کئی نسکا کئی ولا ینام و نپی خوب رازی لا تأخذه سنتون ولا نو نی پرکالی نیسی او نپی نخوب نازی ولی نظام چلی کن خوب پرکالی رات للا خوراک سکا کول دا صفت دا مخلوق دی دا خو مخلوق کئی او خالق خود مخلوق نبالاتر دی باقی خدا صفات نشتل وس الله موری او ما تا مورو خو زما ساوریدل اسباب ته محتاج دي الله دې ته محتاج دی الله لیدل کوي ما تام کو لیکن زما لیدل سترګو ته محتاج دي سترګې وی لیدل شتا روبرو مخامخ سو وینو با د الله نه پټ سنشت ان الله لا يخفى الله باندې څه شي دا پټ نه دی نو الله سمد دی الله بی نیاز دی الله بی حاجت دی ستے ضرورت نشت لم یلد ولم یولد ندا اللہ نا سوک پیدا دی ولم یولد او نا اللہ دا چانا پیدا کرن شوی دی شیخ القرآن دا پنجپیر آغا مانا کئی وینی پلار شتا او نی بچی شتا او ایدی که یو همی نکتی تا اشاره دا یو خبر پکی دادا چه گورا اللہ مخی صفت راوڑ اللہ الصمد اللہ بی نیاز دی الله بی حاجت دی بی پروا دی د چا خیل نه ساتي اوس دا دومره اشیاء چې پیدا کړي نو په دې باندې څه نو چا به وی کې دې شي څنګه د مشرکین عقیده وا د يهود او د نصارا وا چا ول اولاد دي چا ول معاونین دي نو میراث به هغه ته پات نه الله لم یلد ولم یولد نه الله د چا پلار دی او نه الله د چا زوی دی نو میراث چا ته نه پاتې نه دی بلکې دا چې پیدا کړی دی نو ابن آدم له پیدا کړی دی دا ټول د انسان د پاره لګوي کو نامر دی سپوږمۍ دا باران دی ستوري دی اسمان دی زمکه دا دا ټول شی زما سره پیدا لپاره پیدا کړی نو چې ما ته له پیدا کړی دی او وارثان نشتا نو الله بل کوي فاین تذهبون ای بندگانو تاسو چرته رواني وای چرته زیته نو ته ولې پردی دروازه ټکې اخیدم به ولې په غیر باندې جوړه ده چې راګندې ریټ وختل او یا باران ونشل او یا غني پلانې وزیر اعظم شو بس دا کربو شي دا د يهود مهنتو چې د الله دروازې نه یې راکړه د الله دروازه نه یې راي شرط دی ویدلی دادی چیرې یو مؤمن دولګي مړ دی سخت خو صحابه او تیرا کړي دا کم نعمتونه چې ما تعالی الله را کړی والله د دې مستحق صحابه وینه قربان کړه بدن قربان کو اولاد قربان کو مور او پلان قربان کړل کله پرې خو دلو د الله په دین نه وګ غیرت کو ما ته شي کړی اسماو ته نه د دې مستحق هغه صحابه کرامو د الله د نبی په خپل پکور کې د الله د نبی درې ورځې ور نه دی شوی کعب بن عجرة رضی الله عنه مشهور صحابي دی او کنه یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت لاله وې د الله پیغمبر دا کور کې نو وې مای په مخ مبارک باندې یو اثرات ولیدل د غم د خفګان ذکر صحابه د الله د نبی سره جوړ تعلق چې د الله نبی با خوشاله او د ته پتا و چې د الله پیغمبر به خفګان اثرات کې د ته پتا و د مخ نه پتا لګیدا نو کعب رضی الله تعالی عنہ ما او د الله پیغمبر غمجن نه یو ما ته چې کعب غمجن نه ما خود درې می ورځې پورې زما ګېړې ته خوراک نه دیته دي ما سیوا د اوبونه درې ورځې د الله پیغمبر نه نو یې ځکه ځان لا غریب صحابي ما زما سزان لسنو نو یې خپه شوم یې سرابات سیدم مدینه منوره کې ګرځیدل ما یو يهودي او داغي دا کویو او دا کوینه او خان له وبره خېجولي نو یې ځوانه لما او ته چې دا وببل زراو خېجم څو جرات لاله نو یې ما ته ویلا چې یو کجورا او یو بوکو یو کجورا براکی یو کجورا بدر کوم یو بوکو براخېجو وای ما بوکی را خېجولي زما لاس تانا کیشو ولی زما ودرېدل خو ما چې لاس کې داسې او قتل نو ما په خپل تیلې کې یو موټه کجوري جمع کړې
وی ما چې نور مزدوري نه کومه لاړم د الله د نبي خواله او رسول الله سلام ته مې کېښودل ما وی چې دا حواله د الله پیغمبره نو یې ما ته یې ویله چې من این یا کعب دا دې د کوم ځای نه راوړی کعبه ته خو ځان له غریب سړی وی ما ورته خپله قصه بیان کړه واقعه مې ورته بیان کړه زه خو داسې ووتم ما څه حالات ولیده وی د الله پیغمبر او فرمایله دا حدیث بل ځای کې یو صحابي ته ویلی و هم درته وایم رسول الله سلام ورته فرمایل ویل یا کعبه انت مع من احببت ای کعبه وی چې د چا سره مینه ده د حق سره به د قیامت په ورځ راپاڅئ او بل صحابي راغلی د الله رسول ته وایي انی احبک یا رسول الله ای د الله پیغمبره زما سره محبت او مینه ده د الله نبی ورته وایي المرء مع من احب انت مع من احببت ستا چې د چا سره مینه ده د حق سره به د قیامت په ورځ حشر کې نو صحابه ویل د الله پیغمبره دله خاص کو منګلم د الله نبی عامه جمله وویله چې المرء مع من احب څوک چې چا سره مینه کوي د حق سره به راپاڅي ته د علماو سره مینه کې د قرآن سره د محبت دی د طلباو سره د محبت دی الله به د دې خلکو سره پاڅوي مینه د دې سره کوو د دې په نقش قدم باندې روان شي د دې اقتدا وکړه د صلحاو پسې روان شي د هغې لمن راونیسي نو بان کې په د الله اولاد نشته نه پلار شته نو دا چې پیدا کړي دي نو مؤمن الله تعالی پیدا کړي ګوره ولم يكن له كفوا احد او نشتا د الله سره مثل او برابر هیڅوک د الله ذات هم یکته دی او د الله صفات هم یکته دي الله په اعتبار د صفات سره هم یکته دی الله حی دی همیشه ژوندی دی مرګ پې نه راځي ذکر کړه الله سمیع دی الله یوري اسباب ته محتاجه دا نه دی باچا دی قدرت کامل دی او صفات امسلی کامل دی نو چاته نه په صفاتو کې محتاج دی نه په ذات کې چاته محتاج دی ولم یکن له کفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق دا دو سورتونه دیتا معوذتین وی دا د قرآن تعویز دی او دا د حفاظت سورتونه دی عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د الله پیغمبر باندې و د کېدلو تر څو پورې به چې دا دوه سورتونه ونه وي او د دې د ویلو طریقه دا وه چې یو ځل به ویله نو په لاس باندې به چوف کړه او بیا به په ټول بدن باندې راښکړه او بیا به ویل بیا درې ځله به دا سورتونه ویل او روایت د ابو داود کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم به اکثر دم چې کاو نو دا به په دې ټول سورتونو باندې کاو او د الله د نبی باندې سحر شوی او جادو شوی د الله په پیغمبر باندې سحر جادو شوی خو د الله د رسول په زړه په عقل دی جادو اثر نه دی کړی ځکه کو چلته په عقل او په زړه باندې د الله د پیغمبر اثر وشي نو بیا به وحی غیر محفوظ شي او الله خود د وحی د قرآن د حفاظت وعده کړی ده چې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الله یې موږ رالیږلی دا قرآن او موږ یې ضمانت کړی د دې د حفاظت نو د الله په پیغمبر باندې نسیان راغلی و نسیان هیره به کېدله اوس دا مسله چې یاره سحر شته او کو نشته نو دا ځان لباس دی او یا سحر اثر کړی او کو نه کړی نو تا ته ما ویله چې سحر نسیان په پیغمبر علیه السلام راوستی جادو او دا د اهل سنت والجماعت او جمهور علما ادا وایي چې جن د انسان په بدن کې ننوځي یتخبطه الشیطان نه استدلال کوي علامه ابن قیم رحمه الله چې د دې آیت نه معلومیږي چې جن په انسان کې اثر کوي دارنګه سحر هم په انسان کې اثر کوي ولی د سحر ته الله کفر ویلې نه پی کړی دی ځکه خو یهودیانو په سلیمان علیه السلام باندې د سحر الزام لګولی و چې د ده دا بادشاهي د سحر د وجې نه چلېدله د جادو کړی دی سحر یې کړی دی الله نفي وکړه چې وما کفر سلیمان ولکن شیاطین کفروا الله وایي سحر جادو دا چا نه و کړی سلیمان علیه السلام نه و کړی دا جنات و شیطانانو کړی او بیا د دغه د لاندې ابن قیم رحمه الله د سحر اقسامات ذکر کړي دي چې څو قسمه دی او څه طریقې ده او د هغې تعریف په هر څه بیا په خپل تفسیر کې کړي
نو بهر کیفه دا مسله چې یاره سحر او سر خو ځینې مسله عوامو له پیدا نه ورکوي. اوس هغه مسله دا زه چې کوم ختم کوم یا کومې خبرې کومه نو دا زه هغه کومه چې تا عوامو له پیدا ورکړي. عام خلک زما په الفاظو باندې پوه شي. اوس که زه د تعبیر د عربیت کومه او یا د عربی عبارت وامه او یا منطقي اصطلاح ذکر کوم یا بله یو اصطلاح ذکر کوم نو دا خلک به تنګ شي وایي چې دی په څه شروع کړې ده دا څه شی وایي. نه ځینې مسائل بیانول هغه امت له پیدا نه ورکوي نقصان ورکوي. بهر کیفه لوی علما تېر شوي دا حدیثه چې سحر اثر کړی امام بخاري راوړی دی او د امام بخاري رحمه الله د کتاب شرح تشریح وی دا په امت باندې قرضه وه دا چا نه شوه ډکولی. چې کله علامه ابن حجر رحمه الله دا رالی او فتح الباري دی ولیکو نو د امت نه ذمواري او د امام بخاري قرضه علامه ابن حجر ادا کړه. نو علامه ابن حجر خو په کتاب کې نه دی لیکلي چې د امام بخاري دا حدیث ګندې منګړت دی او دا حدیثی صحیح نه دی چې دا د سحر دایره وړي چې نن سبا داسې سړی راپاڅیا چې هغه د جمي او د وړي په لباس کې فرق نشي او د امام بخاري په حدیث رد کوي. نو علامه ابن حجر خو ډېر لوی عالم تقي عثماني صاحب وایه وایي زه اریان یم دې سړي ته او دې محدث ته وایي زه وایم چې د دنیا په سر څومره حدیث پراته دي یعنې څومره پلکاو حدیث او دا سړی کم حدیث غواړي نو هغه په خپل کتاب کې لیکي. داسې په یو مسله باندې د یو مسلې د یو حدیث د تشریح د امام بخاري لپاره هغه 115 حدیث په تشریح کې راوړي. نو دا پیدا کول او په دې پسې ګرځېدل او دا صحیح روایت ذکر کول دا اوس آسان کار نه دی. دا خو اوس ما ورته الوا ده ناسې وروره کو تفسیر کې هم تفسیر راواله وګوره او که ته یو حدیث ویم شرح راواله وګوره دا هغو خلکو څه کړي محنتونه یې کړي. 2 لکه او 3 لکه حدیث به په یادو باندې یادو. امام ابو زرعه رحمه الله شاګردو او هغې ښځې ته ویلي وی که زما استاد ستا ده به په کور کې تذکره کوله د ابو زرعه نوم به یې ډېر اخیستلو وی که چېرته زما استاد ستا 2 لکه حدیث په یادو نه وي یاده وی ته په ما طلاق یې. نو هغه شاګرد یې وروسته سوچ وکړ په غوسه کې دا ټکی ویلی نو لاړې ابو زرعه لاړې خپل استاد ده وی چې زما د خولې نه خو دا ټکي ووته چې زما استاد څه خو 2 لکه حدیث په یادو نه وي هغه وی زه لاړ شه 2 لکه خو مې ضعیف یاد کړي دي صحیح خو پرېږده وه. امام بخاري ته 5-6 لکه حدیث په یادو باندې یادو د هغې نه دا 15,000 حدیث بخاري ته جوړ کړي دا یې راجمع کړي دي. داسې نور محدثین دا علماو امام ابو زرعه رحمه الله د امام بخاري استاد او چې کله تېروح تللو نو شاګردان یې وایي موږ ته دا حدیث وه چې من کان آخر کلامه دا ټکی ووایه چې من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. نو دا حدیث یې موږ ته وا شاګردان وایي نو چې دا یې وه چې د چا اخري خبره دا شوه چې لا اله الا الله بس په دې چپ شو. نو شاګردان وایي چې موږ وخوځو د هغه نه روح تللی نو دا دخل الجنه پسې وروسته شاګرد و په دې حال د دې نه روح لاړی. داسې خلک دا علما. نو بهر کیفه عالم له پکار دا دی چې امت مسلمه ته هغه مسله وړاندې کړي چې کومه مسله باندې امت مسلمه ته فایده رسېږي. د دې د وجې نه علامه ابن تیمیه رحمه الله لیکلي دي وی هر هغه عالم دی د الله نه ویریږي او په ځان دی ویریږي او دا به شیخ القرآن طاهر رحمه الله چې شیخ طیبه دامت برکاتهم العالیه د هغې پلارو او مشر شیخ باندې چې یادېږي هغې به دا ویل دا د ابن تیمیه رحمه الله قول به ذکر کولو چې هر هغه مسله چې امت کې تفرقه پیدا کوي او پیدا نه رسېږي امت ته دا دې عالم ته الله د ګمراهۍ اراده کړې ده. او بیا به د شاه ولی الله رحمه الله قول ذکر کولو چې تاسو کو د یهودو په شانتې علما ګورئ نو تاسو د دې امت بېګړاو علماو ته وګورئ او کو تاسو د نصاراو په شان بېګړاو پیران ګورئ نو تاسو د دې امت جاهله پیرانو ته وګورئ چې د هغې حال دی. بهر کې نبی علیه صلات وسلام باندې سحر وشلو چا کلی و یهودیانو کلی و هغه یهودیان
هغه يهوديان چې د الله د پیغمبره په مرګ مسره نه ده کړې. او نن سبا د مسلمان لباس، د مسلمانانو د زنانو لباس، د مسلمان شکل د حق يهوديانو د بچو په ډیزاین دی. او ستا پیغمبر ته رسول الله صلی الله علیه وسلم غزا ته لاړ، واپس راتللو یهودانې ولا د دعوت ولا د خوراک ورکو. او چې واپس رالی خوراک ته ستون شو، صحابه ورسره وو او په بزه کې ولا زار میلاو کړو، په بزه کې. او د الله نبي هډوکې راواغست، ولې یې راچوت کړو روایت کې راځي. او ویل دا راوبلئ، دا زنانه راولئ. او صحابه ورته ویل چې خوراک ونه کوي. ولې؟ وی دې کې زار دي. وی چا دله خبر درکوې؟ ما ته دې هډوکي خبر راکړو. یو روایت کې دا راځي. دې راته ویل چې موږ کې ځان میلاو کړي دي. دا حال هغه د پیغمبره په مرګ باندې اثر نه ده کړې. یو ځل یې غونډه وکړه، جرګه یې وکړله، ویل ری ولئ او ویل دلته انتظار ته کېنوئ چې زمونږ مشران راوځي او ستاسو سره ملاقات کوي. او د الله پیغمبر را روان شلو او دوی ورته بره په کوټې په سر باندې سړی کېنولې او د بلۍ په سر یې ورته ګټه غټه ایښې ده. وی دا به ورته کېدو، د لاندې به انتظار کوي، ګټه به ور واچوئ، مړ به شي. موږ وو چې یاره د بره نه ګټه راولې ده، موږ خو څه وجلې نه ده. جبریل علیه السلام راغلی چې لاړ شي هغه ته. اوس مسلمان وایي یاره وایي په ډنمارک کې د پیغمبر کارټونان جوړ کړي. بیګاره ته یو کس وایي انګریزان قرآن له ډېر زور ورکړی دی، قرآن سوځي هر ښار کې او بار بار. نو موږ څه شی وکړه؟ موږ لږ په قرآن وختو، موږ لږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو استهزا ټوکې وکړي. تا خو دا ونه ویل چې د محمد رسول الله دا ګیره مبارکه دا د الله د پیغمبر او د انبیاء سنت یو عملو، د هغې د لباس، د هغې د ویښته، د هغې پټکې دا سنت و. چېرته د یو انګریز، یو عیسایي، یو هندو، یو سیک دې لیدلی چې ستا د الله د نبي شکل او صورت یې اختیار کړی؟ او هلته چې سر نیم وخرئ نو زمونږ د پښتون بچي سر نه خرول دی. زه کله دې ملګرو ته وایم همداسې نه چې لالوي او دسمات یې هغوی ونه خوري، دا واړه به یې هم خوري، وایي به چې په دې کې هم څه وټامن ای پکې شته، په دې به یې شروع کړي. والله د غیر نه دومره متاثره دي. هغوی د انبیاء علیه الصلاة والسلام د انبیاء علیه الصلاة والسلام په حکایات او واقعاتو یې فلمونه جوړ کړه. د یوسف علیه الصلاة والسلام یو روژه کې زه راووتم د جومات نه، نو زما یو مقتدي دی، ما ورته ویل ما لکه څنګه روژه دې څنګه ده؟ یاره مولوي صاحب ډېره ښکلې روژه ده. او ویل ما خو د یوسف علیه السلام کیسه شروع کړې ده، ویل نیمې ته مې رسولې. نو ما ګلې ویل چې چېرته به د یو عالم بیان اوري یا به ترجمه اوري، مال یوازې د یوسف علیه السلام کیسه نه ده، ټول قرآن دی مال اوري. نه نه ویل یاره یو دېرش کیسټه مې کتي، مال دا څه ویته د چا بیان دی؟ ما د په دې خو فلم جوړ کړی. یوسف علیه السلام په واقعیا باندې یهودو فلم جوړ کړ او هغه انګریز او هغه هندو ته پکې خلک یوسف وایي. دا د صحابه او د انبیاو سپکاوالی ستا زړه ته کوزوي چې تا هغه انګریز ته یوسف وایي. او د سار وایي د پېشمني پورې ګورم، وایي بیا پېشمنۍ وکړم او بیا د ماسپښین به پورې ویدو. په احد باندې فلمونه جوړ کړه، په احد واقعه. هغه انګریز ته بلال وایي، هغه انګریز بچو ته، هغه انګریزانو ته حمزه وایي. د هغو نومونه یې وله ورکړي. اوس یې وله ډرامه راویستله، وایي ارتغل دی او وایي دا خلافت عثماني ذکر کړی دی. زما سمې یو دینداره سړي باسو، الله دې مال غر که د دې په ځای باندې د قرآن یو دوه پاڼې سپارې، یو دوه پاڼې تلاوت ولې نه کوي؟ د دې په ځای باندې یو حدیث ولې نه یادوي؟ دا د یهودو د نصاراو د ګمراه کولو لارې طریقې دي، دا به مشرانو هم کوله. نظر ابن حارث هغوی به ډمې راوستلې، د شام نه به یې راوستلې او په پیسو به یې اخیستلې، او د الله د پیغمبر د قرآن په مقابله کې به د شپې پروګرامونه کول. اوس ته وګوره که نه نوجوان یې په کوم طرف باندې روان کړی، دا تختې وله په لاس کې ورکړي دي، سار شي او ماښام شي وایي په ذهن باندې مې بوج دی، او وایي حافظه مې کمزورې ده، او حافظه مې که نه حافظه به د خاورې کار وکړي، قرآن دې په سترګو ونلید. زما مدرسې له نوجوانان راځي، پاکې یو کس هغه ته ما قرآن شروع کړو، ما ته وایي په الله مې د قسم وي، وایي ما قرآن په لاس کې نه راغستی، دا لفظ ما نه ویلی. دا حال او د لسمه او د دولسمه پورې د سکول به ویلي. دا د ګمراه کولو لارې د عزتمنو، د خپل اولاد فکر وکړئ، غم وله وکړئ. که ته وایې چې دیني خدمات شروع دي، نو ګوره بېدیني په سیلاب په شان را روانه ده.
د سیلاب پشان د عیسایانو اتل زرا دا جماعتونه او فرقې دا صرف د اسلامی ممالکو کې لګېږي 18,000 دا لګېږي 24 غنټې دغه مشوره ناسته ده چې د دې مسلمانانو دا دعوت والا به څنګه په کومه لار ګمراه کوو دا مولان به په کومه لار به دا طالب به وله په څه طریقه ګمراه کړو دا عوام دا زنانه دغې خپلې لارې دي او هغې د یو کار د منصوبې لپاره د 100 کالو د یوې پیړۍ پورې هغې مشوره کوي چې د یوې پیړۍ پورې دا مشوره ناکامه شوله نو لایحه عمل به بدلول خو نه وه نو د 100 پورې به دا کار شوي فکر وکړئ د ځان ګریوان کې فکر وکړه چې د الله نبي دې څومره خپل کړی قرآن دې څومره خپل کړی دی په دې باندې عمل وکړئ هغه سحر او جادو وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی وشوه د انبیا علیه السلام خوب وحی د دې د وجې نه د انبیاو اودس دا په خوب باندې نه ماتېږي یعنې د هغې خوب اودس نه ماتوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقداد یا علی رضی الله تعالی یا بل صحابي ولېګو او بیر زروان مکه کې یو کویو د هغې د ګډ لاندې دا تعویضونه ایښي وو 11 غوټې وله ورکړې وې یو آیات به وه یو غوټه به یې کولاووله لکه د الله پیغمبر چې چا تړلی یو ویلې کې داسې روغ رمټ شو جوړ شو نو په دې صورتونو ته هم ځان دماوه بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق وای پیغمبرا فنا غړما پرب د سبا باندې من شر ما خلق د شر دا غسنا چې الله پیدا کړی دي و من شر غاسق اذا وقب او د شر د تیارینا کله چې تیار خور شي و من شر النفاثات في العقد او د شر د پکو کونکو نا فی العقد په غوټو کې دا کار زنانه وکړو لبیب بن عاصم یهودي دا غنونه وی نو په دې باندې علما پوهیږي چې دا لفظ د زنانه او د پاره ذکر کړي او وسم دا مرز په زنانه وکړي ساده په دې لاندې علاقه کې یو مولا یو روزه کې اوس مړ دی په بخلي ځم کې الله دې وبخیو نور کار د الله سره دی نو هغه یو روزه کې ناسم زمونږ کلی کا سرمایدار خلک دی هغه رانه وته جرانه نه وته ما تفریح وکړه د درسه مال لکه خیر خو دې یاره وی پلانی دی چې مولا دی چرته دغه شوی واغلا او یغلا کې وی زمونږ خور دغه کړې ده دا مولا ورته ویلي دي چې دا خو په نو کې ماشوم له سیه چلې ده او چې دا خو پلانی خوری ده ویل موږ یې په غم باندې اړولي نو ما ورته وویل چې دا کم یو ویل دا پلاني نو ما زه اوس درس کوم ماسپښین چې درس لاړ شو ما زه ورسه لاړ شو چې راله یو پنډر 2 ګاړې کسان رال ما لازم چیزو زم لیوانه عمره زمان څه کار دی چې ته وزیر پلان وړاندې خاله وزم را روان شوم دماغ مې کار ونه جراله ما دروازه کورم ته دروازه وټه مې پلان کې وروس لاول مته زوی ته مونږ لغره وځه خو پټ شو ونه مونږ ځ پلان یو واسه چانه نه څه پټ کړی یو چیز باندې مول وای نه خو د پیسو په خو نه وته زرګون بیا غوستو وزیرین بیا غوستو بس دا غیر وته ځوان چراوته نو ما دې مال دې کټ کې کېنا چې کېناس مال مولانا تا پرون دا ماشوم چراغله ویلا واو مال غي لتا دا دغه معلوم کړو دا کوم علم دی مال دا ته په دې نه پیږي دا په سورې یوسف کې ځان له یو مساله ده نو ما ویل چې دا غوړه خو موږ هم باندې کو دا په کوم سورې یوسف کوم یو آیات دی زموږ ځان له یو بزمال وکړه هغه ویل دا خو نن ورېزا او دا خو بنوار کې کار کوي نو زموږ سره زنانه ته الله دې ویل غر کا پر خو باران هم ورېدو او ته چې نن ورېزا نو د دروازه د کور ته دروازه تلې و را پاتې د ویلوري چې وروتي سکور دروازه کې ودرې د ویلځي کو نه کلی ته چې وای چې دا زما عزت یې لراغلی دا و ته مې راځي دا غمولا د لارې و چې ته کور ته نو تاسو څه دا حالي دا کار د چانه در زنانه وسم کارونه جوړ کړي په یو ځای په بل ځای کې روحاني او دام ته د عبرت خبره کوم بېدبي خبره ده خو نارینه وای ناسې وای په عبرت د توان د فکرونو کې بیا وای د نن 3 میاشتې مخکې یو زنانه دا زمونږ مدرسې ته راله زمونږ د کوز ګاونډ هغې کې وه موږ پېژندل مشره زنانه ده وی ما ته وی د دې ګورم څه مسله ده او دغه د مال څه مسله ده خو څه دم نه او دا شي نه خو موږ مال نه کوو د دې خو مال ځان له مولیان دي ویل چې نه یو تپوس او سوال درته کومه ده ځه کېناستو هغې مشرې زنانه ما ته ویلې وی چې دا فلانۍ موږ بولې وه او د بازار کې ماته یو سړی راوخوسوی دغه پیر دی دومره ګیرې ده غټې غټې څڼې یې پرېښي ځان یې بلکل برابر کړی
وی چې لاړو ولاوی هغې ویل چې دې باندې خو سحر شوی دی خو دا به زما څه دی دغه د خپل کمره ده دې دوکان کې ویل چې دلته زه دم زه راحکم ورته بار ودرېږم اخواره چې دننه دوکان ته ننستلې وه نو ناسته اوسه نو بېدبۍ ټکی دی خو په طور د عبرت یې وامه د الله کتاب مې مخې ته پروت دی د هغې نقل درته کوم ما ته یې ویله وی چې مولوي صاحب ویل چې ستا خواښې په تا باندې تعویض کړی او د دې تعویض اثرات به هله ختمیږي چې ته به زما سره نزدېکت کې نو هله به دا ختمیږي دا د دې ټکي نو هغې وی زه راووتلم چغې مې کړې نو ویل مور مې راته ویل چې ولې ویل ما چې بس ویل چې بله ورځ به راشي او کاغذ مې په لاس کې نیول ما چې دا څه خلاله وکړو بس لاړم ویل چې تا له دې له راغلي وو چې دقلته په دې ځای کې دا دوکان دی پلانې داسې کار کوي تاسو ځئ ختمونو له ارضي له ځئ چې دا خلک په دې مسله باندې پوه کړي ویل دې له والله بالله راغلي دا حال دی نه په باجوړ کې پتې نه لګي د کوم ځای نه راغلی او زموږ باجوړ خو دغه حال دی بس په سره به ورته سترګې تورې کړې او پټکه یې ورته ووهه او ګیره ورته پرېښودله بس وایي دا غټ متیازم دی هلکه خدای د غرګه دا د محلي امام او دا بچې دا د کلي مولان چې دا ډېر شوي د وکرې او د پکرې پورې پېژنې خو دله ځکه نه خدای دې پوه کړه د خواله ورشه خیر دی خو څه مسله وه اول خدا د قرآن ټوله شفا ده د قرآن په یو صورت ځان دموه په صورت فاتحې دم که په دې باندې دم که دا خو مه کوه نو بهر کې زنانه دا ګوره د غیرو لارې دي سوال درته کوم چې زنانه بازارونو ته یا زنانه دمګرو ته یا تعویزګرو ته یا خاپیرو مولا ته یا پیرانو مولا ته د دې نه زنانه وساته په ځای باندې کښېنه او د خپلې محلې د خپل بچو سره دا علما د ستاسو اولاد دی په دې کې داسې باطل پرست خلک موږ ته نه ښکاري چې زه ووایم چې یاره په دې کلي کې ګوره یو ګمراه مولا دی ستاسو حالانکې دا خو ستاسو سره رالوي شوي ستاسو به یې غېږونې کو تا دا بابا ولې یو څپېړه ورکړي هم بده به یې نه ګڼي دا خو ستا بچي دي زه کله په کلي کې وایم که زه په مسله کې غلط شوم نو چې دنیا نه ورانېږي زه انسان یم خطا به شم زما نه اوسه یو څپېړه مباسه چې دا مسله دې ټیک ونه کړله غلطه دې وکړه خو په الله مې د قسم وي چې زه به د خیر خوا یم بلا لالچه به دیم بلا لالچه به ته د الله لاره ښیم د محمد رسول الله لاره به ته ښیم صراط مستقیم ته به دې راکاږم دغه زمونږ مقصد دی نو بهر کې زنانو دا عمل کړی نو زنانه د دې نه وساتئ ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د کینهګر نه کله چې کینه ښکاره کړه بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق وای پیغمبره پناه غواړم په رب د ماشومانو ملک الناس په بادشاه د ځوانانو اله الناس په معبود د بوډاګانو باندې درې حالات ذکر کړه په درې وانه کې الله ته محتاج من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسه چونکو نه چې پټېدونکي دی الذي هغه یوسوسو چې وسوسې اچوي فی صدور الناس په سینو د خلکو کې من الجنة والناس یو جماعت یو ډله د جناتو پیریانو نه ده والناس یو بله ډله د انسانانو نه قرآن په با شروع شو بسین ختم شو بس دا د کافي دی دا قرآن کې چې څومره احکامات ویلي الله دې پرې ماله او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي دا مختصر مې ذکر ویده چې موږ هم د سهار نه لګیو او مریم دومره دړ کوي او ماخوستن بیا درسي نو دا څه چې ویل الله دې دا په آخرت کې جمع کړي موږ او تاسو له ټولو او الله رب العزت دې پرې د عمل کولو توفیق راکړي او د قرآن او د سنت موافق ژوند دې الله زموږ د ټولو نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین تشركوا اللهم صل على محمد وعلى اله وبارك وسلم اللهم بارك على محمد يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ذا العرش المجيد يا غفار يا قهار كفار مالك الملك لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجعل فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الله ليه
ګناه نه معاف کړه الله خیر خاتمه په ایمان کړه الله د جهنم د اور نه مو ساته الله د قبر د عذاب نه مو ساته الله د محشر د سختۍ نه مو ساته د قرآن او د سنت مطابق ژوند زموږ د ټولو نصیب کړه یا رحمان یا رحیم دا کوم قرآن چې ختم شو الله دې مولانا په عمر او عمر کې برکت واچوه الله په علم کې برکتونه واچوه یا الله کوم طلباو چې دا قرآن ختم کو الله مزید د علم د حاصلولو توفیق ولا ورکړه الله دې حاضر مطبوع کې څومره نارینه دي الله څومره زنانه کورونو کې دي زموږ د اواز اوري په زړه باندې څومره حاجتونه دي شرعي دي د خپلو خزانانو ولا یا الله پوره کړه الله څومره بیماران دي شفای کامله عاجله نصیب کړه الله څومره مړه شوي دي قبرونه منور کړه یا رحمان یا کریم ذات د شرونو د فتنو مساته الله الله د قرآن او د سنت ژوند نصیب کړه الله زموږ حکمرانان دیندار کړه الله زموږ په امر کې شرعي قانون نافذ کړه الله زموږ د ټولو اتفاق او اتحاد نصیب کړه الله مینه او محبت نصیب کړه الله د اتفاقۍ او د شرونو د فتنو مساته الله فکر اخرت زموږ د ټولو نصیب کړه یا الله د سنت مطابق ژوند نصیب کړه الله د صحابه سره د قیامت پر ورځ حشر نصیب کړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب کړه د حوض کوثر وبل نصیب کړه یا کریم یا ذو العرش المجید څومره قرضداري دی الله د خپل خزانونو او له قرضونو خلاص کړه الله الله د علماو حفاظت وکړه یا الله د طلباو حفاظت وکړه یا الله د مجاهدینو حفاظت وکړه الله د داعیانو حفاظت وکړه یا الله د مرکزونو حفاظت وکړه الله د جماعتونو او مدرسو حفاظت وکړه الله زموږ په علاقه کې خصوصا او په ټول پاکستان او د مسلمانانو په مملکتونو کې عموما امن راوله یا الله امن راوله یا الله یا رحمان ذات الله زمونږ د بل چا درد ته مه ودروه یا الله خپل درد ته مه ودروه یا الله خپل درد ته مه ودروه الله بل چا ته مه محتاجه وه الله حاجتونه په خپله باندې پوره کړه د کامل ایمان سم د دنیا نه رخصت کړه الله الله یا مرګي د ضرورت وینا کړي څه حاجت دی الله د خپلو خزانونو یې پوره کړه د حاضر مجمع کې څومره بیماران دي شفا یې نصیب کړه الله یا رحمان ذات د قرآن د زندګۍ نه موږ مه کټ کوه الله د ژوند دپاره د قرآن او د حدیثو خدمت نصیب کړه الله په صحیح طریقه باندې په صراط مستقیم روان کړه په صحیح طریقه باندې د قرآن او د حدیثو خدمت کولو توفیق راکړه یا کریم څومره شهدا شوي دي الله شهادتونه قبول کړه یا الله څومره جهادیان دي یا الله کوم مجرم او غیر مجرم دی الله په خپل داسې قدرت یې کورونو ته روبرمټ راواپس کړه الله رمضان مبارک میاشت روانه ده الله صحتونه متنصیب کړه الله ژوند متنصیب کړه یا الله زموږ د ټول وخت د دین خدمتونه واله د قرآن خدمتونه نه پکې واخله یا کریم د کامل ایمان سم د رسخت کړه چې د دنیا نه درځو دا کلمه په خوله جاري کړه لا اله الا الله محمد رسول الله وصلی الله تعالی علیه